من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد او كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف ہوئی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. عزیزان محترم، نندا بارونک محفل د یو ډیرې اهمې عقیدی د اسلام بنیادی عقیدہ ختم نبوت بارکی منعقد شوی دی. عزتمند تاسو ګورئ چې د کوم سیس نسبت اور تعلق د کوم سیس سره وي نه هغه منسوب الیه سیز کم طرف ته چې نسبت شوی وي د هغې د وجې نه نسبت شده سیز ته خلق تعظیم ورکوي. تاسو ګورئ یو ځمکه چې دی نه هغه د رفع حاجت دپاره ده، د هغې ځمکې هیڅ قسمه تعظیم نشته، آداب شته. دې نه علاوه ځمکه یو د لارې اور د عام کور ځمکه ده. تاسو د ګرځېدو دپاره د چپلو سره ستاسو چپلې نجسې وي پاکې وي په هغې کې لاړې توکئ یا د خپل ضرورت څیز هلته ایښودی شئ. دا د عامې ځمکې چې دی نه ستاسو په مخ کې ستاسو په زړه کې تعظیم دی. خو دغې ځمکې باندې کله مسجد جوړ شي نو تاسو دې مسجد ته د پیزار سره راختې نه شئ. دې مسجد کې گند خور چې دی نه دا تاسو نشئ لیدلی، دلته لاړې نشئ توکلی، دلته که خپیبلې خپې په څښاک پو باندې څوک ګرځي هم یې منع کوئ، ولې دا ځمکه اوس د مسجد ځمکه ده او د دې نه په تعظیم کې مخکې بیا د حرم شریف ځمکه ده، د هغې احترام د دې نه هم سوا دی. الله تعالی د هغې د احترام دپاره باقاعده حدود ایښي دي. بغیر د احرام نه هغې ته داخلېدل دا ممنوع دي. د هغه ځای ښکار چې دی نه دا نشي کولی. دې نه علاوه تاسو ګورئ چې د کمې ځمکې نسبت د هغه مقدسې کوټې د بیت الله محترم سره شو چې کم باندې د الله تعالی کور جوړ شو، نو د هغې تعظیم د باقی مسجد حرام په نسبت باندې هم سیوا دی. نو عزتمندو عرض دا دی ځمکه خو یو ځمکه ده، د بعضې ځمکې د تعظیم دپاره تاسو لکونو روپۍ لګوئ اور هلته ځئ، او بعضې ځمکه داسې وي چې د هغې تعظیم تاسو نه کوئ، دا د نسبت د وجې نه دي. عقیده ختم نبوت په عقایدو کې هغه عظیمه عقیده ده چې دا د حضور منصب دی. عقیده ختم نبوت دا منصب د ختم نبوت دا خاصه د حضور دی. تاج د ختم نبوت د پاره د حضور د سر مبارک نه علاوه الله تعالی بل سر نه دی جوړ کړی. تخت د ختم نبوت د پاره الله تعالی د حضور د ذات اقدس نه ما سوا بل هستی نه ده جوړه کړی. لہذا تاج د ختم نبوت چې څنګه د حضور خاصه ده، تخت د ختم نبوت د حضور خاصه ده، نو هم دغه شانتي عزتمندو د دې نسبتونو تعلق چې کله د حضور د ذات اقدس سره شو نو باقی عقایدو کې د دې عقیدی اهمیت سوا شو. بل خبره دا د عزتمندو عقیده ختم نبوت په دې خبره باندې یقین ساتل. معنا د ختم نبوت دا ده چې په دې خبره باندې یقین ساتل چې نبوت په حضور اقدس صلی الله علیه وسلم باندې ختم شو. لہذا د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نه پس په هیڅ معنا هیڅ مفهوم سره نوی نبی راتلون کې نشته دی.
زمونږ بعضې وروڼو وایي چې د ختم نبوت په موضوع باندې داسې محافل او مجالس منعقد کولو دومره اهتمام سره دا ائمه چې د جمعې په خطاباتو کې د دې په بیاناتو کې د ختم نبوت تذکره کوي پروجیکټر کورسونه کیږي دا کانفرنسونه منعقد کیږي نو موږ ته خو پته ده چې حضور آخري نبی دی داسې ډېر خلک موږ ته مخې ته راځي چې یاره موږ ته خو پته شته چې حضور آخري نبی دی دې خبرې له د زور ورکولو ضرورت څه دی عرض دا کوم عزتمندو صرف په دې باندې نن سبا نه خلاصېږئ یو کس چې وایي چې حضور آخري نبی دی دا خبره چې دوی کم بیانوي د ایمان دپاره خو کافي ده خو عزتمندو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تاج د ختم نبوت باندې د ډاکه اچولو چې کوم ناکام کوشش خلک کوي نو هغې نه ته ځان په دې دومره قدرې خبره نشي خلاصولی د عقیده ختم نبوت په عقایدو کې اهمه ده د دې یادول پکار دي د پوره اسلام بنیاد په دې باندې ولاړ دی کم خلک چې ستا په ایمان باندې کا ډاکه اچول غواړي نه هغه عقیده ختم نبوت دا بحث به تا سره چیړي او تا ته د قرآن هغه آیت مبارک راواخلي چې کوم تا ته د عقیده ختم نبوت په موضوع ټولو نه صریح آیت مبارک ښکاري ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بكل شیء علیما تا ته وایي راځه ما سره کینه په دې آیت مبارک متعلق زه تا ته تفصیلات ذکر کومه د دې آیت نه به زه تا ته د غلام قادیاني نبوت ثابتوم نعوذ بالله نو عزتمندو خبره دا ده کوم څیز چې څومره اهم وي د هغې هغومره سیکورټي سیوا وي هغومره د هغې چې دنه حفاظت سیوا کیږي عقیده ختم نبوت دا د اسلام بنیاد دی مونږ وایو قرآن د الله کتاب دی مونږ ته چا ویلی دي حضور فرمایلی دي مونږ وایو د قیامت ورځ شته دی دا زمونږ ایمان دی عزتمندو مونږ ته چا دا ویلی دي مونږ ته حضور فرمایلی دي مونږ وایو د خیر اور شر مالک رب کریم دی مونږ ته دا چا ویلی دي ایمان ساتل په لازم دی مونږ ته فرمایلی دي حضور اقدس صلی الله علیه وسلم آسمانی کتابونه څومره دي ټول د الله د طرف نه څلور غټ کتابونه او سل صحیفې چې کوم نازل شوي دي په دې باندې ایمان ساتل دا فرض دي دینه بغیر سړی مسلمان نشي کېدی د تورات انجیل زبور دا چې کوم آسمانی کتابونه دي د یو کتاب د نزول نه هم انکار کول کفر دی مونږ ته دا ایمان چا خولی دی حضور ښودلی دی عزتمندو د الله د طرف نه د انبیاء کرامو یو سلسله په آدم علیه السلام باندې شروع شوې وه او په حضور اقدس صلی الله علیه وسلم باندې د انبیاء کرامو دا سلسله اختتام پذیر شوه دغه د دې سلسله ابتدا چې په آدم علیه السلام باندې وشوه د دې سلسله اختتام په حضور اقدس صلی الله علیه وسلم باندې وشو او حضور فرمایل اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد مونږ ته دا چا ویلی دي چې د انبیاء کرامو سلسله شته ټول سلسله د انبیاء کرامو باندې ایمان وروړل فرض دي د یو نبی نه هم د هغه د نبوت نه انکار کول دا کفر دی مونږ ته دا چا ویلی دي دا ایمان مونږ ته چا را رسولی دی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم را رسولی دی حتی مونږ وایو رب کریم زمونږ ذات اقدس دا الله تعالی ذات اقدس زمونږ معبود چې کوم دی هغه وحده لا شریک دی معبود برحق صرف د الله تعالی ذات اقدس دی نو مونږ د الله عبادت کوو رب کریم خپل معبود ګڼو د هر څه خالق مالک یې ګڼو د ټولو مخلوقاتو رازق یې ګڼو د ټولو متغیراتو د شاته د الله تعالی مؤثر حقیقي رب کریم ګڼو په دې ټولو خبرو چې زمونږ ایمان دی مونږ ته چا ویلی دي مونږ ته حضور فرمایلی دي نو ګورې ټول ایمانیات که هغه آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت دا ایمانیات چې د دې د وجې نه مونږ ته مسلمان ویل کېږي مونږ د دې ایمانیاتو د وجې نه د جنت په تمه یو د دې د وجې نه مونږ او تاسو د نجات په تمه یو عزتمندو مونږ ته د ایمان حضور اقدس صلی الله علیه وسلم را رسولی دی لہذا د حضور تعلیمات دا د اسلام بنیاد دی نو لہذا قیامت سبا پورې څومره انسانان چې راځي د هغې ټولو دپاره راه نجات صرف او صرف د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي دې لارې نه ما سوا د دې تعلیماتو نه ما سوا که څوک د الله تعالی ذات اقدس هم پیژندل غواړي او هغه د حضور د تعلیماتو نه ما سوا
بل زین د حضور پہچان د الله د ذات اقدس پہچان د انبیاء کرامو پہچان د آسمانی کتابونو پہچان د ملائکو پہچان راواخلی نو عزتمند دی سړی ته مسلمان نه ویل کیږي ټول ایمان د حضور د تعلیماتو پسې تړل دي دا فیصله د رب کریم دا قیامت سبا پورې به همداسې کیږي لہذا ختم نبوت عقیدہ دا د اسلام اساس اور بنیاد دی نو خبر دا د عزتمندو چې کله دا بنیاد دی لہذا دغه عمر د دې اهمیت سیوا کیږي په عقایدو کې عقیدہ ختم نبوت دا د اسلام اساس اور بنیاد دی چې کله اساس اور بنیاد شو اهم عقیدہ شو هغه عمر د دې دشمن سیوا دی لہذا تاسو دې خبره ته اول غور وکړئ د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ذات پر نور د هغه حفاظت الله تعالی په وړوکوالي کې هم په نوجوانۍ کې هم نبوت ملاویدون مخ کې هم د نبوت د ملاویدون پس هم د حضور د ذات اقدس حفاظت رب کریم کړی دی چې کله مکی مکرمه ته زنانه رالی چې مونږ ځان سره ماشومان بوزو او د دې د تربیت په بدل کې د پرورش په بدل کې ما ته به چې دنه د دې د پلار د طرف نه د دې د کور د طرف نه څه معاوضه ملاویږي نو په دې دوران کې نورې زنانه کورونو ته ورننوځي چېرته چې دنه ماشوم ویني د هغه پلار سره د دې د معاوضې متعلق خبره اتره کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم در یتیم پلاری نشته دی چې کله بیبي حلیمه یو ځل کور ته راځي د دې ماشوم پلار شته وینه نشته واپس ووته بیا ګرځي خو مکه مکرمه کې ماشومان ختم شو لہذا واپس را لکه اوس کو تشغی غزم ما ته خپل ملګری چې دنه پیغور را کوي لہذا دې زینا د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم زانګو خواته راځي چې کله د مخ مبارک نه صادر اوچتوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي حلیمه په لیدو سره مسکیش بیبي حلیمه فرمای قسم په الله دومره ښکلی ماشوم ما چرته نه دی کتلی فورا الله تعالی د بیبي حلیمه په زړه کې چې دنه د خپلو بچو نه هم سوا د حضور محبت اچوي هغه په مینې سره روچتوي د حضور خدمت چې کله ارادغي ساروي چې دنه هغه ماړه راځي د دې په مقابله کې د بیبي حلیمه ته الله تعالی ډیر خیرونه او برکتونه چې هغه په خپل سترګو باندې ګوري نورو زنانو چې کوم ماشومان غیږه کې یوړل هغې ته به معاوضه د دې پلاران ورکوي د حضور معاوضه بیبي حلیمې ته الله تعالی د دغه وخت نه ورکول شروع کړه نو د حضور ذات اقدس حفاظت هم رب کریم په وړوکوالي کې په مختلفو حوادثو کې پخپله کوي مختصره ده حضور اقدس صلی الله علیه وسلم چې کله وانذر عشیرتک الاقربین نفس پاسیږي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون आवाज کوي د دې نفس د خپل هغه نږدې خلکو د طرف نه مشکلات جوړیږي او هغه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجود مسعود ته د نقصان رسولو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخینه د لری کولو کوشش کوي په دغه دوران کې د حضور تر چې مسلمان نه دی ابو طالب صاحب مونږ د هغې نوم هم په احترام ځکه اخلو چې د حضور خدمت کړی دی خو مسلمان نه دی الله تعالی د حضور ذات اقدس حفاظت د ابو طالب صاحب په ذریعه باندې کوي مشرکین د مکې مکرمې راله ابو طالب صاحب ته کېناسته په معاشره کې د ډیر عزت دی ستا دا رواره چې کم دی نه هغه چې کم کار کوي د سره ستا عزت کمیږي دی منع کا او دا چې دا د مکی مکرمه څومره نوجوانان دي څوک ورته تکلیف ورسوي مونږ خو ستا د وجې نه د لحاظ کوو ابو طالب صاحب راغوښتو ورته وی دا خلک مال راغلي داسې قسمه خبره کې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل قسم په الله که دوی چېرته ماته په یو لاس کې نور په بل لاس کې سپوږمۍ کېږدي بیا به هم زه د دې خپل توحید د دې دعوت نه منع نه شم نه دا خپل تره چې ایمان پې نه دی روړی ورته وی بچې څنګه چې د زړه کې راځي هغسې کوه زه چې تر څو ژوندی یم تا ته څوک په ترخه سترګم نشي کتی الله تعالی د حضور د ذات اقدس حفاظت کله په کافرو په ذریعه باندې هم کوي د دې نه ما سوا عزتمندو حضور چې کله الله تعالی یو ډله ورکړه د صحابه کرامو نو بیا خلق الله تعالی په مخ د ځمکه را پیدا کړه چې اوس به د حضور د ناموس د خاطره هغې خپلې وینې تویوي خپله سرونه به شیندي په داسې غزوات اور سرایاو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکم په جواب کې دغه صحابه کرام
چاته ټیټ شوي نه دي بلکې احد په غزا کې یو صحابي چې دی نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته کېږي که چېرته تیر راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې لګېږي ما سره خو څه نشته دی زه به دا خپله سینه ورته ور مخامخ کومه دغه صحابي چې کله په تیر باندې لګېږي او په ځمکه راپروزي حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي دی ما ته رانږدې کوي چې رانږدې که دا خپل مخې د حضور په قدمونو مبارکو کې کېښودل کله یو مخ کله بل مخ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې قدمونو باندې مګي په زبان حال سره وایي دا خو یو جان دی چې په حضور قربانیږي که زما چېرته 100 څاګانې هم وي په حضور باندې قربانې دي کاش چې زما د الله تعالی په دربار کې د مقبولیت دا ځای وي چې الله ما ته ډېر وجودونه راکړي وي او وقتاً فوقتاً ما هر وجود په حضور قربان کړی وي نو عرض دا دی عرض دا دی عزتمندو د حضور د ذات حفاظت چې الله تعالی کړی دی اوس د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د ناموس مبارک حفاظت خبره رااله عقیده ختم نبوت د حضور ناموس او عزت دی عہده او منصب د یو صاحب منصب او د صاحب عہده عزت وي لکه یو سړی وي د دې علاقې ناظم صاحب ډیر ښه سړی دی د دې علاقې ام ان اے ام پی اے ډیر ښه سړی دی نو هغه ام ان اے ام پی اے به خوشحالیږي چې زما په دې مجلس کې صفت شو ولی ما د هغه ام ان اے ام پی اے ناظم صاحب نوم اغشتی دی نوم مې نه دی اغشتی چې د منصب صفت شو د صاحب منصب صفت شو کما وی چې د دې علاقې سچو خسړې نه دی اب ګیری لراځي دلته چې په منبر باندې تا زما چې دنه بد بیان کړ زبوته ما خو ستا نوم نه دی اغشتی خو تاسو وګورئ عہده کنزل عہده سپکول دا د صاحب عہده چې کم دې سپکاوي دی ختم نبوت عقیده دا د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم دا ناموس مبارک دی د حضور منصب او عہده دا د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم عزت مبارک دی مونږ وګورو الله تعالی د حضور د ناموس دفاع په کومه طریقه باندې کړی دا که چېرته کعب ابن اشرف را پاسیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف چې دنه خبرې اترې کوي حضور غمجن ناست صحابه ته تپوس کی یا رسول الله سوجه تاسو غمجن یې حضور فرمایل دغه د یهودو سردار کعب ابن اشرف هغه چې دی نو بېعزتي کوي او داسې قسمه الفاظ استعمالوي صحابه کرامو اجازت وغوښتو او کعب ابن اشرف سر راوړو حضور په خوشحالي وکړه همدغه شانتې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د عزت مبارک حفاظت صحابه کرامو کړی دی او د ختم نبوت دا عقیده متعلق یو ژوندی مثال هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک ژوند کې کله چې اسود عنسی د نبوت دعوه وکړه نو دعوی نبوت سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو یو سریه چې د روانه کړه د هغې سردار ته لیکل کوي چې د دې سړي قلقمه کول پکار دي دې ختمول پکار دي چې کوم سړي د نبوت دعوه کړې ده حضور براه راست دغه خلاف لښکر لیږي لہذا چې کله د اسود عنسی خلاف حضرت فیروز دهلوی رضی الله عنه زی او په یو تدبیر سره د هغه قلا ته ورځي او بیا چې دی نو هغه په خپل آرامګاه کې په خپل خوابګاه کې چې دی نو اوده دی آزاد بیبي چې هغه به طورې وینځه د ځان سره ساتلې وه یو مسلمانه بیبي وه هغې چې دی نو ورته ترتیب برابر که دې محل ته چې ورننوته او د دې فیروز دهلوی رضی الله عنه سره د خبرې اترې کولو نه پس د پلانینګ کولو نه پس دا اسود عنسی طرف ته فیروز دهلوی رضی الله عنه راغی هلته آواز کوي اسود عنسی ته آواز کوي اسود هغه جواب ورکوي ها نه یو سړی چې کله ادم وي او څوک د هغه په نامه سره آواز کوي نه هغه خامخا جواب څه ناڅه ورکوي نو پېښ شو په دې تیاره کې دا خبیث دغه ځای کې پروت دی همغې طرف ته ورغی او هلته یې چې دی نو د ده دا سټ لکه د مرغۍ غوندې راتاو کړو چې روانېده آزاد بیبي ورپسې آواز وکړو خپل کار پوره کا د حضور دشمن د نه ژوندي پاتې نه شي د هغه سټې د تن نه جدا که
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند مبارک اخیری ورځ شپې وي خوشاله اظهار یو کو صحابه کرامو ته خوشخبری ورولا وی فرمایل فاز فیروز زما صحابي فیروز په خپل میشن کې کامیاب شو د یو مدعی نبوت خلاف حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په خپل صحابه کرامو یو سریه لیگل د دې خبرې دلیل دی چې څوک هم د نبوت دعوه کوي دا د حضور د ذات اقدس د حضور د ناموس مبارک دشمن دی د سزا عمدہ کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا گستاخ رسول کی سزا گستاخ رسول کی سزا دا فیصلہ دا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دا عرض دا دی عزت مندو دا مختلف زمانوں کی کل دا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناموس مبارک عقیدہ ختم نبوت باندے سوک دا ڈاکا اچولو کوشش کوي دا حضور پر نقش قدم باندے دا حضور حقا عمل مبارک چی کم حضور پخپل کردے دے دا امت با پی عمل کوي او بیا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا پردہ فرمائلو نا پس پدی کی اولنے حکم چکم دے دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا یو مدعی نبوت خلاف مسیلمہ کذاب خلاف چی دن حقا شوی دے چی مسیلمہ ہم دا نبوت دعوی کڑیوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چی سنگ دنیا نا تشریف یوڑو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ جوڑ شو اولنے لشکر کشیے دا مسیلمہ کذاب خلاف اکڑا خلق و توی حضرت دا ټول نوجوانان دا مدینی منورے نمو باسیں مدینہ منورہ با خالی شي کافر پدی باندې حملو نکی مدینہ منورہ کی بنو جوانان نہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او فرمائل تاسو سرا د دې خپل ماشومانو او د تور سرو فکر دی الته د حضور په ناموس باندې حمله شوی دا لہذا تاسو خود زنانو او د ماشومانو سکوي د خلیفہ وقت ابوبکر هم غم مکوي تر دې که په خپل بستر باندې پروت ما زما دارو درمل کون کی سوک نوی او پخپل بستر باندې ابوبکر وفات شي ور بندون کی سوک نوی د مدینه منوری وحشی زناور او مرغان راشي د ابوبکر د وجود چې کوم دی غوخه راکاږي خیر دی کداسي اوشي خود حضور په ناموس باندې حمله شوی دا ټول اوزي او د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د دشمن په مقابله کې او جنگيږي الله تعالی په امور تکوینی سره هم خودلی دی عزتمندو کله د تکمیل دین زمانه ده نو په هغه وخت کې د شهیدیدون کی صحابه کرامو تعداد 200 یو کم شپیته دی او چې چرته د حضور د ناموس مبارک د پاره خصوصي هغه چې کم جهاد کیږي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په حکم باندې دغه د یمامی جنگ د مسیلمه کذاب خلاف پدغه کی 200 صحابه کرام سه چند صحابه کرام چې دنو د هغه صحابه کرام په مقابله کې چې کوم د حضور په ژوند مبارک کې د قریشو د هغه تکالیف او رسولونه یا دینه ما سیوا په غزوات او سرایو کې شهیدان شوی دي الله تعالی په امور تکوینی سره هم اخودل چې عقیده ختم نبوت بدی امت نه قربانی غواړي خیر د کدی امت هغه مقدس خلق هم قربان شي پدغه صحابه کرامو کې او یا بدری صحابه کرامو نور صحابه د بدری صحابه کرامو لا سنخ کول ولخه د دینه به د دعاګانو درخواست کولو او پدې کې وسو د قران حافظانو یعنی د صحابه کرامو ویل علماء او مفتیان پکې شهیدان شوی دي د حضور د ناموس د خاطره نو د امت په د حضور د ناموس د خاطره خامخا قرباني ورکي کله ویني ضرورت پروزي تیار به یې کنه کدا خپل سر کټ کول غواړي د حضور په ناموس باندې ان شاء الله زه هم تیار یم تاسو به هم تیار یې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ناموس مبارک مونږ ته د خپل وینې نه ډیر زیات عزیز دی مونږ ته د خپل سر نه د خپل بچو نه د خپل مال او د خپل اوقاتو نه ډیر زیات خوښ دی لہذا مونږ چې دا را جمع شوي یو مونږ هم د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د ناموس مبارک د تحفظ په سلسله کې را جمع شوي یو لہذا عقیدہ ختم نبوت د حضور عزت مبارک ته د دې دفاع کول په مسلمانانو باندې فرض دی امام مالک رحمه الله نه چاته پوسو کو وی حضرت که د حضور یو ګستاخ چې دغه ګستاخی کی سزا به سي وی فرمایل د سر به د تن جدا کیږي بل سزا نشته دی چا بیا ته پوسو کو وی حضرت کچرته حاکم وقت چې دنه هغه د نشي کوله دا چې کم ګستاخی کوون کی وی دی چرته د یو لوی سلطنت د هغې نشنلټي والا وي د هغې زیر اثر وي یو لوی حکومت د په سر باندې ولاړ وي او د مسلمانانو بادشاه دا اونکړی شي وی ټول امت دې مړه شي
او د هغې په مقابله کې به چې دی یو امتي هغه به هم په دغه ځمکه ګرځي. نو لہذا ټول امت دې مړه شي چې دله سزا نشي ورکولی. عرض دا د عزتمندو الحمدلله پاکستان د غیرتمند خلکو خاوره ده ښه. دلته ګستاخ رسول الحمدلله نه دی پاتې شوی. زمونږ قانون زمونږ په شا ولاړ دی. ځکه مونږ چې دی نه اول زمونږ علما دا خبره کوي داسې قسمه ګستاخان دا چې دی نه اول حکومت ته حواله کوي. الله تعالی چې دی نه د دینه به قیامت پر ورځ تپوس کوي. مونږ نه یو عالم دین نه به الله تعالی قیامت پر ورځ دا تپوس نه کوي چې تا د قاتل نه قصاص ولې نه دی اغشتی، تا د یو غل لاس ولې نه دی پرې کړی. دا کار چې کوم دی د حاکم وقت دی قیامت پر ورځ د الله دربار وي او دی به د مجرم په شانتي ولاړ وي. دا ټول تپوسونه د یو قتل او د وینې بدل به چې دی نه هغه الله تعالی د دنه اخلي او دنه به تپوس کوي. عرض دا د عزتمندو د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د ناموس خلاف خلق را پاسېدلی دي. حضور فرمایلی دي انه سيكون في امتي كذابون 30 وفي روايه دجالون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم زرد زما په دې امت کې به ډېر شتاسي دجالان او کذابان راځي چې هغې به د نبوت دعوه کوي. دا سلسله که د حضور په زمانه مبارکه کې شروع شوې ده حضور خوب ویني زما په لاسونو کې بنګړي دي نو سړي په لاس کې بنګړي خوند نه کوي. وایي ما چې ولیدل پوکي مې ورکه هغه ختم شو. صحابه کرامو ته تعبیر تپوس وکړو. حضور فرمایل دا به دوه د نبوت دعوه کوونکي خلک وي چې یو مسلمه کذاب دی بل اسود عنسی دی. دواړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم مبارک سره دا یو د حضور په ژوند مبارک او یو د حضور صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په دور مبارک کې په اولنۍ دور کې اولنۍ اجماع چې کومه منعقد شوه په هغې کې دی چې د مردار شور ختم شو مسلمه کذاب. لہذا د دې زمانې دجال غلام قادیانی هغه خو نشته دی 1908 کې مردار شوی دی خو د هغه فتنه اوس هم موجوده ده. قادیانی مونږ او تاسو پسې لګېدلي دي عزتمندو. زموږ علماو ته هر ځای کې د ختم نبوت د کار دپاره اول مشکل دا وي یاره دلته قادیانان نشته دي. خلک تپوس کوي یاره دلته قادیانان نشته دي. دا مولیان تاسو راوستو علما حضرات دا حضرت چې دی نو زموږ ډېر مخدوم او مکرم ډېر معزز دا چې دی نو استاد العلما د دې مونږ ډېر مشکور یو چې ډېر مصروف اوقاتو کې د خپلو اسباقو والا ټیم نن چې دی نو د ختم نبوت دپاره وقف کو. الله دې د دې په ژوند کې په صحت اور عمر کې چې دنه برکت واچي. عرض دا کوم عزتمندو خلک دا تپوس کې یره دا علما راځي بیانات کې پوسټرې لګي بیانات کېږي هفتواري دین علاوه اجلاس د دې څه ضرورت دی دلته قادیانان نشته دی. نو زه درخواست کول غواړم اول دغه خلکو ته چې قادیانی به خدا نخواسته راځي ستا په ایمان به ډاکه اچوي ستا کور کې به خدا نخواسته ستا ماشوم مرتد کوي د هغې نه پس به ته د ختم نبوت عقیده زده کوې د هغې نه پس به د ختم نبوت کار کې نه. اول مشکل خو په هر علاقه کې دا ختم نبوت کار څه ضرورت دی. نو ګورئ تاسو کور کې ناسې په امن سره خو ټوپک تماچه هر چا سره کور کې شته. تر اوسه پورې چا په کور باندې دیوال باندې اوسه پورې غل خپم نه ده وروړی خو تماچه ټوپک یې ساتلي دي. حفظ ما تقدمه په طور باندې تماچه ټوپک د سله ساتلی او خيار سړی یې ساتي ښه د خپل حفاظت دپاره. قادیاني لا حمله نه ده کړې خو کړې ده بیا هم تاسو سره هر چا په زړه د پاسه د قادیاني هغه تعلیمات پراته دي. نن سبا دا موبایل د دې سیزونو نه ډک دی شرعي مسله په نن سبا خلک سرچ کی او د قادیانانو هغه پیج پې راشي د عمق راواخلي دا شرعي مسله ده. یوټیوب واتساپ ټویټر کې چې دی نو د قادیانانو پیج راواړي د هغې نه مسلې زده کړي ویره ډېر خوند یې کو دا خو موږ ته مولیان نه وایي. انجینیر محمد علي میرزا نه بکواسات زده کړي او ویره دا خو موږ ته علما دا خبرې نه کوي. یو کس ماته وایي ویره دا انجینیر محمد علي میرزا ډېرې ښکلې خبرې کوي علما ته داسې خبرې نه ورځي. ما وایي دا بکواس کې ځکه تاسو له خوند درکوي دا ستاسو د ایمان دشمن دی او ډاکو دی. نو عرض دا دی عزتمندو ځان نه د موبایل والا مسلمانان مه جوړوئ ښه دا دین د دې علماو د منبر مصلي خاوندانو نه زده کوئ د خدای دپاره دا دین د موبایل نه مزده کوئ. څومره چې اسلامي پیجونه دي تر څو پورې مولوي صاحب تاسو ته اجازت نه وي کړې چې خیر دی دا ګورئ تر هغې پورې یو مولوي نما سړی هم مه ورئ ښه دا درخواست دی. د دې ختم نبوت د عقیدې زده کړه هم ضروري ده او د دې حفاظت هم ضروري دی. حفاظت یې دا دی چې احمدي نوم چرته هم پمفلټ لیټریچر پیجونه وغیره سافټویر چرته هم راشي د هغې نه خپل ځان وساتئ. بل دا د عقیده ختم نبوت زده کول ځکه هم اهم دي که چا ته پته نه وه چې حضور اخري نبي دی نو دا سړی مسلمان نه دی. ګورئ ښه تاسو خپلو تورسرو ته دا خبره کړې ده تاسو خپلو بچو ته تر اوسه کړې ده که نه م ده کړې
نو تاسو ته ایمان نه دی رسولی. دې د وجې نه د عقیده ختم نبوت د زده کړې دپاره، د ختم نبوت د دې کار دپاره د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دا هغه ایمانی تحریک دی چې د قادیانیت او هر یو مخرب ایمان چې څوک هم وي د هغې نه چې کوم د ستاسو ایمانونه بچ کوي. الحمدلله یو عالمگیر تحریک دی، د دې دست و بازو جوړ شي او د دې ځای عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت والو سره خپل ربط وساتئ. عزتمندو زما خبرې بطور تمهید وي لکه شاګرد چې خپل استاد څخه سبق اوري. دا مشر زمونږ عالم دین چې کوم دی مفتی سجاد الحجابي صاحب هغې تشریف راوړی دی، د هغې به انشاءالله بیان وي. تاسو یو ملګري به هم نه ځئ، نور چې کوم ستاسو په کورونو کې ستاسو کشران، ستاسو رونه، ستاسو متعلقین ناست هغې ته میسجو کې ډېر اهمه موضوع باندې خبره ده. تاسو هم راشئ. الله تعالی دې ستاسو دا راتګ او ناسته قبول کړي. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.